الله الرحمن الرحيم. حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي. قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبانا هذا لك. قال فنظر إليه فقال رضيا مخرمة. د دې تعلقم د مضمون سره دی چې کله سوال کوونکې غوښتونکې څه غیر مناسب طریقې سره څه شی وغواړي. مسور او مخرمه دا دواړه صحابه دي، لہذا دا رضی اللہ عنہما لیکل پکارو. مسور بن مخرمه رضی اللہ عنہما وی یعنی دا مخرمه زوائے مسور چې قسما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقبیہ قبا صادر پاسنے اوگت صادر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کې څه صادرونه راغلیو هغه تقسیم کړل. د غنیمت قاعده دا ده چې پای کې پنځمه برخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلموا انما غنمتم، کم شی چې غنیمت کې حاصل شي ان لله خمسه وللرسول، پنځمه برخه د غنیمت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس نشته، لیکن بیا پنځمه برخه د ګورنمنټ د حکومت ګورنمنټ هغه د خپل ثوابدید مطابق خرچ کوي. دا باقی داسي چې دې کې کم خلکو جنگ کړي بالفرض او هغې سره څاروي سورلي ورسره وي، نو هغې ته 2 برخې ملاویږي او پیدل کس ته 1 برخه ملاویږي. د هغې نه چې بیا کم فالتو شي نو هغه د عام مسلمانانو وي. کله کله داسې وشي چې اسلامي حکومت کې غیر مسلم اوسیږي او غیر مسلم مسلمانانو له د خپل حفاظت په بنیاد باندې سب پیسې ورګي. دا کم چې غیر مسلم اوسیږي دي ته ذمیان وي، دا ذمي دی، دی ټیکس ورکوي. ټیکس ورکول دا مسلمانانو باندې نه وي، دا زمونږ نظام غلط دی ټول، ځکه هر ځای کې ټیکس دی. که د دې خرچه صحیح ځای باندې وشي نو بیا د ټیکس لګولو ضرورت نه وي. ذمیانو باندې غیر مسلمو باندې ټیکس وي. دا هغې ټیکس د تقسیم طریقه دا ده چې پای کې د هر یو مسلمان بیا حق د بیت المال چې څومره مالي نو دا د غټو خلقو دپاره نه وي بلکې دا د ټول دنیا دپاره وي. څومره چې مسلمانان دي هغې ملک کې دا ټولو دپاره ده. بیا پای کې د مشر او د کشر تمیز نشته. یو سړی په لوی پوسټ باندې دی د هغه هم یو څیز دی، او یو سړی د هغه څه پوسټ نشته نو د هغه هم هغه برابر برخه ده. د اسلام د حکومت نظام دغه دی. دا زمونږ چې کوم نظام دی د حکومت دا اسلامي طرز نه دی، دا غیر اسلامي طرز دی چې یو سړی د هر سپینه او زر د سرو د سپینو مالک شي، اختیارمند شي، چاله ورکوي نو ورکوي. دا اسلام نه دی. په دې وجه په دې تمه مه یې چې اسلام به راشي، اسلام چېرې نه راځي. دا نظام دا کم چې روان دی د ظلم، دا نظام څوک پرېږدي نه. په دې طریقه اسلام نه راځي، دا ټول ګپ شپ دی. دا صادرې تقسیم شوي دي، دا غنیمت کې راغلي دي یا د ذمیانو دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذمہداری پوره کړې ده. هغه دا چې کوم سړی مستحق دی نه هغه له ورکړی دی. دا خو ممکن نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په چا ظلم وکړي، خو چې کوم سړی مستحق دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له څادر ورکړی دی. بعضې کسان چې هغه مستحق نه دي د هغه په نظر کې مالدار دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له نه ده ورکړی، ځکه چې هغه ظلم به نه کوو، انصاف به خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کوي. خو بیا دې صحابي خیال لري چې زه مستحق یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ماله نه دی راکړی. د چا په سوچ خو ته پابندي نه شي لګولی. زما په نیز یو سړی د یو څیز حل نه دی زما د معلوماتو مطابق، هغه بل سړی چې کوم دی نو خامخا ځان د هغې مستحق ګڼي، خفه کېږي نه، وضاحت دې وکړي. د هر چا کار د هغه د پوهې او د علم مطابق وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه کوم کار کړی دی نو د هغه د علم مطابق هغه خبره صحیح ده چې مخرمه چې کوم دی رضی الله تعالی عنہ ده ته د دې څیز حاجت نشته یا دی د دې مستحق نه دی او د هغه خیال لا یې چې نه زه مستحق یم، ما ته استحقاق شته. اوس پکار دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه فیصله کړې ده هغې منظور کړی شي. وجه دا ده چې که دا فیصله صحیح نه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د اسمان د طرف ته تنبیه راتله، وحی به راتله چې دا کار داسې نه دی پکار. په نبي کې او غیر نبي کې فرق دی. مونږ او تاسو چې کومه فیصله وکړو کله کله خطا یي، لیکن مونږ ته د غلطۍ پته په دې نه لګي چې مونږ ته وحی خو نه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راتله. نو دې باب کې الله هم هغه ته څه نه دی ویلي چې مخرمه چې کوم دی رضی الله تعالی عنہ هغه مستحق وته پرېښی دی، څه شی نه دی راغلی. و دلته نه د صحابي هغه خبره ښکاره شوه چې کوم سوال کوي نه غیر مناسب دی، هغه چې کوم سوچ دی هغه غیر مناسب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عقبیه قباګانې صادرې تقسیم کړې، ولم یعط مخرمة منها شیئا، او مخرمه له د هغې نه څه څیز ورنه کړو. بس ټیک ده، د هغه په نظر کې مستحق نه خفګان خبره نه ده. د مخرمه خیال الله چې ما کې استحقاق شته. فقال مخرمه رضی الله عنه زوی ته وایي یا بنی انطلق بنا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، بچوړیا ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ شه. و دې ټیک دی لا بچوړ دی وړوکی دی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلی دی، هغه هم دی لیدلی دی، د ده وفات هم اسلام کې شوی دی، لہذا دا صحابي دی. مسور هم صحابي دی او مخرمه هم صحابي دی. پلار او زوی دواړه صحابه دي، دواړه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا. فانطلقت معه، زه هغه سره لاړم. فقال ادخل، هر ماشوم کور ته مه لېږئ چا پسې. زمونږ خلک داسې شي چې غټ غټ هلکان به دی به یو کور ته نه باسي، دا درست طریقه نه ده. کور ته چې لېږې داسې ماشوم ولېږه چې هغه لا بلوغ ته نږدې نه وي، مراهق نه وي. غټ غټ هلکان یي، هر کور ته خلک ورنه باسي، څوک به بد نه ګڼي. چې څوک به بد وګڼي نو بیا کنځل کوي هغه ته چې خولی ته دا چل کوه، اصول زده که. هر هغه سړی چې هغه عورات النساء باندې پوهېږي، د زنانو پټو اندامونو باندې پوهېږي، هغه نه پرده پکار دی. دا ټولې بې راهروی دې نه کېږي. ته یو داسې ماشوم دننه لېږلی دی چې هغه عورات النساء باندې پوهېږي، د ښځې حسن پېژني، نسواني حسن چې څه ته وایي، د ښځو حسن کم ځای نه هغه په بالغان پوهېږي. چې کم بنده په دغې پوهېږي نو مهرباني وکړئ کور ته مه لېږئ چا پسې، دا درست طریقه نه ده.
د دې لپاره قرآن مجید سورۃ النور لګل. او قرآن سره زمونږ وابستګي سره څه تعلق دی؟ هیڅ نه. عمل خو به څوک نه کوي نه په عقیده صادق. الله او د هغه رسول چې څه ویلي دي خپل کتاب کې او احادیثو کې نو به څوک عمل نه کوي، بس صرف هسې ویلولي برکت دپاره ویلولي. برکت نه چې ته عمل نه کوې که نه، حدیث کې راځي قرآن تا ته خیرې کوي، بد دعا درته کوي چې ته ما وې په ما عمل نه کوې. عمل کول مشکل کار دی، آسان کار نه دی. دا ته یو شریعت په حکم عملو کې تا ته پته ولګېږي ستا رونه بایګان ستا اقام قبیله ستا چم ګاونډ ستا باره کې څه وایي. دا غلطۍ دي. اسلام کې چې څه اصول دي کاش چې خلک هغه فالو کړي. په کور کې یو داسې ماشوم دی چې ستا زوی دی، لوی دی، بالغ دی، هغه د پلار کمرې ته په یو 3 وختونو کې نه ځي. قرآن فرمایلی یو 3 اوقات دي، د غرمې په وخت کې، د ماسخوتن په وخت کې او سحر کې. په دې کې یو داسې ماشوم چې هغه عورات النساء باندې پوهېږي هغه یې د پلار کمرې ته نه ځي. پلار له هم نه جایز چې د خپل زوی کمره کې بار او دننه کېږي. نه پلارانو ته دې پته شته او نه اولاد ته پته شته چې کوم ځای کې څه وخت یې خوښي د پلار کمرې ته داخلېږي. صحابي تپوس کړی چې یا رسول الله دا ولې؟ هغه ویل ته ولې خپله مور بې پردې لیدل غواړې؟ باید سړی به سم پوهېږي د غرمې وخت دی، نا خو دی داسې ټایم چې هغه د بې پردګۍ ټایم دی، و ته لیدل غواړې څه؟ یا د شپې ماسخوتن کې لیدل غواړې؟ خو چې کله د خپل اولاد دپاره دا اصول دي، دا قاعده ده، نو مهرباني وکړه د بل له کور بېزتي مه کوه. دی به وړوکې به لېږل، وړوکې دی څنګه لېږل، څنګه وړوکې و؟ که عورات النساء باندې پوهېږي نو بیا خو نه یې لېږل پکار. نن داسې ماشوم نشته چې په عورات النساء نه پوهېږي. کوم خوراکونه چې موږ ورکوو نوي نسل له، او خاص کر دا سپین چرګان، خو دی زمونږ نارینه او زنانه بې وخته بالغان کړي دي. د خپلې غلطۍ ادراک وکړئ، د چا د کور بېزتي مه کوئ په چا باندې، او خپله هم کور ته مه پرېږدئ. ماشوم زور ورته مه راځئ موږ ته. د دې وجه دا نه ده، وجه دا ده چې دا د شریعت د حکم مخالفت دی. بس بعضې کور راځي هر څوک ورکره نوځي، ګاونډیان ورکره ورنه نوځي، د دوستانو زامن ورکره نوځي، دوستان یې ورکره ورنه نوځي. دا څه دي؟ حیا غیرت هم څه شی دی؟ دا وړوکی صحابي دی، ما ته یې ویل ادخل فدعه لی، کمرې ته ورشه رسول الله صلی الله علیه وسلم کره لړ شه او ما له دی رابار کړه. دا کار مناسب نه و. یعنې د څادر غوښتو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کره ورتلل او هغه راوباسل، دا غیر مناسب کار. انتظار وکړه، جماعت کې کښېنه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بهر راوتو ټایمونه ټولو ته معلوم دي، ځکه دا سړی دا حدیث دلته کې لیکي چې کله سوال کوونکی لږ غیر مناسب کار کوي، خو بیا هم یو سړی مالدار دی، یو څه یې ورسره شته، نو هغه د تندي کې ګونجې نه راولي. اخلاق دغه دي، دا غیر مناسب کار دی. زوی وی فدعوته له، ما هغه راوغوښته هغه لپاره، لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل پلار مې اواز کوي. فخرج الیه، هغه دپاره راووت، وعلیه قباء منها، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې څادرونه یو څادر اچولو. پوه شه چې دی استاد راغلی. نو ویې فرمایل خبأنا هذا لک، دا د اخلاقو بلندي ده. لکه مخکې مونږ دا ویلي وو چې که مونږ له څوک څه شی راکړي نو مونږ وایو دې ته څه حاجت و سړیه، تش راغلی وې ستا راتلل هم کافي وو. دا دروغ وایي. شی چې کور ته لاړ شي بیا به د وړو جنګ. دا منافقت پرېږدی،
د رسول الله وسلم طریقه دا وه چې کله به یو شی راغی نه به خواهش ظاهر کړو چې کاش دا تا وختي راوړی دې ته اوس ډېر محتاج هم وی ډېر په صحیح ټایم کې دې راوړو زموږ خلک په دې نه پوهېږي دې کې به د هغه زړه واغسته چې ښه دا شی خو جوړ ما ډېر په صحیح ټایم باندې راوړو پیسې چا ورکړه یاره ډېر ضرورت زموږ ښه د الله یې سا قدر وکړي ته الله راوستی اوس چې کوم شی ورکوي نه داسې نه ورکوي چې څه صحیح یې پې د مناسب کار نه دی کړی لیکن هغه ورته څه وایي خبأنا هذا لک دا مونږ ستا دپاره پټ کړی دا څادر چې کوم دی دا ما ستا دپاره ایښی نو سوال دا چې بیا اغوستولی دغه اخلاق دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمالی یې په خپله اغوستی دی لیکن هغه ته یې خبأنا لک خبأ پټولو ته وایي ذخیره کول دا ما ستا دپاره ذخیره کړی یو خو غیر مناسب کار دا کړی دی چې د رسول الله وسلم تقسیم باندې راضي نه دی دویم غیر مناسب کار دا کړی دی چې هغه پسې تللی دی ځان سره زوی یې بوتلی دی درېیم دا چې هغه د کور نه هم روغ کړی دی او څلورم دا چې ورته ګوري چې هغه یې چولی چې ما یو بنې نه چولي او ته ما نه هغه وغواړه زه به څه وایم دا محدث چې دا حدیث دلته لیکي نو صحیح لیکي چې دا سوال غیر مناسب درست نه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخلاقی قدر دومره لوی دی اخلاقی لحاظ سره دومره لوړ دی چې هغه ورته هېڅ نه وایي خبأنا هذا لک دا مونږ ستا دپاره پټ کړی قال فنظر الیه نو پلار مې هغې ته وکتل رسول الله وسلم وله ورکړه فقال رضیه مخرمه رسول الله وسلم فرمایل مخرمه اوس راضي دی که اوس هم راضي نه دی دا د پیغمبر دا خبرو انداز دی زورونه مورونه نشته دی چې ته ګورې نه ما په خپله اچولی نه اوس رضا یې هغه وي او جي راضي یم پته څه ولګېده پته دا ولګېده چې یو سړی یو سوال کوي او تا سره واقعي څه شی شته نو که ورکولی شي ورکه که داسې مال غواړي چې په یې کې د هغه حق دی نو بیا خو ورکه ورله او که نه داسې مال نه ستا نه خیر غواړي زکات غواړي څه نه ورکول غواړي نه ته خبرې مبرې مه کوه خو اخلاقو باندې هغه رخصت کا چې موږ سره څه شی نشته دی یا مهرباني وکړه ما معاف کړه اقول قولي هذا استغفر الله لكم